السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم شینجي. تاسو ګورئ چې باران دی. تاسو سره موږ لږ مخکې خبرې وکړې په اردو کې وي او د ټرکونو د وړو د ټرکونو باره کې وي. دا ډریوران دي، دا پرونه راسې ټرکونه یې راډک کړي دي، د وړو نه د مختلفو ضلعو نه راغلي دي او دلته په اټک باندې DFC ودرولي دي او د هغه وینا دا ده دی چې په ټیلیفون ورسره خبرې وکړي نو هغه ورته وي پرمټ به راوړئ. د حکومت د طرف نه پرمټ څه اډر د پرمټ څه نوټیفیکیشن دا دی سره دلته نشته، خو دننه کاته کې دلته لوکل سطح باندې د پرمټ څه دنده شروع ده. دلته کې باران دی، د کروڑونو روپو اوړه دا په روډونو باندې یو ځای بل دی هوټلو کې ولاړ دي. حکومت ته کم از کم دا درخواست دی په داسې صورت حال کې چې ملک د بحران ښکار دی، د کرونا سره جنګ کوي او دا ډریوران هم دا د کرونا خلاف دا فرنٹ لاین کردار ادا کوي او دی کوشش کوي چې خوراک د دې کمی پیدا نشي. تاسو به څه وایئ دي؟ موږ خو دا وایو چې راغو دوی ته ورته مو ووایي چې بهی ته ماته یو اډر وښایه که د پرمټ څه د ایشوینس یو تا دپاره هدایت راغلي راته وښایه. یو کسه کېنولی دی او ورسره یې په دې 24 غنټو کې د یو ګاډي سټیټمنټ دی چې 25 ټنده کې دغه دي او د خوشاب نه دی راغلی دی. باقي یو لیست دا کړی رینجر ورته مو ووایي ډسټرکټ فوډ کنټرولر حسنات صاحب دی، هغه سره مې په ټلیفون دغه وکړو چې بهی دا مونږ انساني همدردۍ دغه بنیادونو باندې تا ته ریکویسټ کوو چې بهی ته مونږ ته اجازت راکړه. نه جی دا پرمټ اوس په دې ټایم کې ماته دا ووایه تا له اډر نه دی راغلی او زه به اډر پرمټ راوچت کړم. څنګه پرمټ د کوم ځای نه دا کوم په دې باران کې اوس مونږ وایو د ډسټرکټ فوډ کنټرولر ته ورځو اټک ته هغه ته وایو چې دا ته په انساني بنیادونو باندې دا کړه دا وړه خرابېږي نه نه. په دې نه بعد مونږ خپل دغه ته اډو ته او دغه ته زه خپل ټرانسپورټرانو ته وایم چې بند کړئ خپل ګاډي، اوړه او فوډ آیټم به بالکل نه راوچتوئ. حکومت KPK ګرانو کتونکو دا د ټرانسپورټر د پوره صوبې صدر دی او دې ټایم کې د دی حالت دا شوی دی چې په یجام هړتال کولو اعلان ته تیار شوي دي د اټک د DFC د فوډ کنټرولر د رویې د وجې نه د هغه خپل ذاتي احکاماتو د وجې نه، ځکه چې د حکومت د طرف نه چې کوم نوټیفیکیشن جاري شوی تاسو سره به یې موږ شیر کړو، هغې کې صفا لیکلی شوي چې غنمو نه علاوه د هغې سوجي اوړه هر څه آزاد دي. دی دلته هر یو ټرک هغه 24 غنټې ودرئ او هغه ته وایي پرمټ راوړه نو هغه به پرمټ کم ځای پرمټ پسې به یو ډریور کم ځای ګرځي. اول خو په دې باران کې دا چې کوم سیستم دی دفتر یې بند دي، پرمټ به اچا نه راوړي. دا فیصله تاسو کوئ. یعنې په خیبر پښتونخوا کې دې ټایم کې NGOs ته موړه نه میلاویږي، عوامو ته نه میلاویږي، خلک وړو پسې ګرځي، په میلونو کې موړه نشته. حالت ډېر بدتر حالت جوړېدو والا دی. مننه، شکریه.